بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مشکل صیغې او داغې حل داغې په سلسله کې دا زمونږ دریم درس دی. نننی درس هم زمونږ د سوره بقره په باره کې دی. الله جل شانه فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا دا زمونږ د درس لومبۍ صيغه ده. آمنا دا د باب افعالنا د تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم د فعل ماضی معلوم صيغه ده. آمن یومنون، آمن یومنو، او دا صيغه په 7 اقسام کې محموز الفا ده. محموز هغه ته ویل کېږي چې د هغې د فا یا د عین یا د لام کلمې په مقابله کې حمزه وي. که بیا فا وي نو هغې ته به مونږ محموز الفا وایو. که د عین کلمې په مقابله کې وي نو هغې ته به مونږ محموز العین وایو. او که د لام کلمې په مقابله کې حمزه وي نو مونږ به هغې ته محموز اللام وایو. نو دلته خو دا ښکاره خبره ده چې دلته حمزه دا د فا کلمې په مقابله کې ده، لہذا دې ته به مونږ محموز الفا وایو. آمنا دا په اصل کې دی امنا، امنا بروزنی افعلنا، همچو اکرمنا، یعنی اکرمنا پشانتی ده. نو د ټولو نه لومبی دیتا د آمنا قانون متوجه شوی دی، او د آمنا قانون داغه حاصل او داغه خلاصه دا ده چې کله حمزه ساکنه وي او ښکاره وي او تدین مخکې په دغه کلمه کې بل حمزه وي او هغه متحرک وي، نو دغه دویم نمبر کما حمزه ده، یعنی دا کما حمزه چې ساکنه ده، نو د مخکې حمزه باندې چې کوم حرکت دی د هغې موافق به مونږ د حرف علت سره بدلو، او تدې حمزه په حرف علت سره بدلول دا واجب او ضروری دی. نو که د حمزې نه مخکې حمزه باندې زبر وي نو دا ساکن حمزه دا به مونږ په الف سره بدلو. که په مخکې حرف باندې زیر وي نو دا ساکن حمزه دا به مونږ په یا سره بدلو، او که په مخکې حمزه باندې پیش وي نو دا ساکن حمزه دا به مونږ په وو سره بدلو. نو دلته تاسو وګورئ چې امنا دلته د حمزه ساکنه ده او په مخکې حمزه باندې زبر دی، نو دا حمزه به مونږه په الف سره بدلو. نو چې کله په الف سره بدل شو نو دا دې جوړ شو آمنا، آمنا. نو اوس دلته 2 حروف د یو جنس جمع شوي دي او هغه 2 نونونه دي، نو ادغام المتجانسین قانون پکې جاری شو، یعنی یو نون دا مونږ په بل نون کې مدغم کو، نو دا آمنا نه جوړ شو آمنا. بیا په 9 نمبر آیت کې یو لفظ راغلی دی آمنو. الله فرمایي یخادعون الله والذین آمنو. دا د باب افعالنا د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم صيغه ده. آمنا، آمنا، آمنو، او دا هم په 7 اقسام کې محموز الفا ده، لکه څنګه چې آمنا، او دام په اصل کې امنو دی. په دې کې هم دغه د آمنا والا قانون جاری شوی دی کوم چې اوس مونږ ذکر کو. بل اهم صيغه هغه فزاد ده. فزادهم الله مرضا. الله جل شانه فرمایي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فزاد دا فا حرف دی او دا هم دا د مفعول به ضمیر دی. نو اصل صيغه ده زاده.
دا د بابی ضربه یضربونه د واحد مذکر غایب فعل ماضی معلوم صیغه ده او دا په 7 اقسام کې اجوف یایی ده. نو دینه دا معلومه شوه چې تدې د عین کلمې په مقابله کې په اصل کې یا وه، نو زاده دا په اصل کې زیاده ده. اوس په دې کې قال والا قانون هغه جاری شوی دی او د قال والا قانون د قال او د باع والا قانون او د هغې حاصل او خلاصه دا ده کله چې واو او یا متحرک وي. متحرک به مونږ دې ته وایو چې په کم حرف باندې زبر وي یا پې زیر وي یا پې پیش وي، نو دغه حرف دا متحرک دی. نو هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه وي، نو دغه واو او یا دا به مونږ په الف سره بدلو. نو زاده دا په اصل کې او زیاده، نو دلته اوس یا متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو دغه باع والا صورت ورته متوجه شوی دی، نو یا مونږ په الف سره بدل کو، نو د زیاده نه جوړ شو زاده او دا هم دا د مفعول به ضمیر دی. او په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. کانو دا د نصارا ینصرون د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم صیغه ده. جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم او دا په 7 اقسام کې اجوف واوی دی. یعنی په اصل کې تدې د عین کلمې په مقابله کې وو دی، نو دا کانو اصل شو کونو بر وزن فعلو همچو نصورو. نو دې ته هم دغه د قال والا قانون متوجه شوی دی، یعنی وو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو دغه وو مونږ په الف سره بدل کو، نو د کونونه کانو جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.